السلام علیکم. زما نوم عدنان حبیب دی. زه نرش ډایټ کلینیک سره به طور ماهر غذایت خپل خدمات ادا کوم. نن به مونږ خبره کوو د لیکټوز انټالرنس باره کې. کله چې مونږ د خپل خوښې څه خوراک یعنی کافي، چای، آیس کریم وغیره د خوړلو نه پس مونږ ته د زړه خرابېدو، خېټه کې درد یا خېټې خرابېدو شکایت وشي، نو د دې مطلب دا شو چې مونږ ته د لیکټوز انټالرنس شکایت کیدی شي. لیکټوز انټالرنس ولې کیږي؟ الله پاک زمونږ په جسم کې یو انزایم چې څه ته لیکټیز انزایم وایي هغه پیدا کوي چې د هغې کار د پیو کې یا شودو کې موجود کم لیکټوز وي یعنی شوګر یا خواږه پکې وي د هغې د هضمولو کار کوي. نو اکا انزایم یعنی لیکټیز انزایم هغه زمونږ په وجود کې پیدا کیږي نه یا جوړېدل ډیر کم شروع شوي وي، د هغې په وجې زمونږ جسم د لیکټوز نه هضموي. دا لیکټیز انزایم چې کله زمونږ جسم کې نه جوړیږي نو زمونږ جسم دا شوده یا شودونه جوړ شوي خوراکونه نه هضموي چې د څه د وجې زمونږ په خېټه کې درد کېدل شروع شي یا زمونږ خېټه کې ګیس جوړېدل شروع شي یا زمونږ زړه خرابېدل شروع شي. نو د هغې د وجې مونږ د شوده یا شودونه جوړ شوي خوراکونه پرېږدو. شوده د انسان د خوراک یو ډیر لازمي جز دی چې د څه د پرېښو سره زمونږ جسم ډیر زیات نیوټریشنل ډیفیشنسیز طرف ته لاړ شي چې د څه د وجې د انسان اډوکې کمزوري شي، د انسان د وجود وده نه کیږي او د سره سره نور ډیر مسایل جوړ شي. په ماشومانو کې اکثر یو بیماری ده چې ریکټس ورته وایي یعنی د اډوکو رژېدل هغه سٹارټ شي. پاکستان کې ډیر فرش په لومړي ځل لیکټوز فری شوده متعارف کړي دي. لیکټوز فری کم شوده وي؟ لیکټوز فری هغه شوده دي چې په هغې کې اول نه دی لیکټیز انزایم شامل کړي دي چې هغه د لیکټوز انټالرنت مریضانو دپاره ډیر مفید دي. په دې شودو څکلو سره هغوی ته د خېټې خرابېدو، زړه خرابېدو، خېټه کې درد کېدو او د ګیس جوړېدو شکایت نه محسوسیږي او نه ورته کیږي. د دې شودو باره کې درته یو بله خبره هم کوم چې دا ډیر هایجینیک طریقې سره د غواګانو نه اغوستلی کیږي. په دې شودو کې بالکل هم انساني لاسونه نه استعمالیږي چې کم ډیر هایجینیک دي او ټول کار په مشینونو په ذریعه باندې کیږي. د سره سره په دې کې هغه انزایم چې کم زمونږ جسم نه جوړوي یعنی لیکټیز انزایم چې کم د دې شودو د هضمولو دپاره ډیر ضروري وي هغه هم شامل کړی شوي وي. نو زه په پوره یقین سره تاسو ټول د دې شودو استعمالولو مشوره درکوم. د دې لپاره هغه مریضان دپاره چې کم لیکټوز انټالرنت دي د سره سره د عام ولس یې هم استعمالولی شي ځکه چې دا ټولو دپاره یو شان مفید او فایده مند. د دې ویډیو په ذریعه زه تاسو ته دا مشوره در کوم چې تاسو ډیر فرش په خپل زندګۍ کې شامل کړئ او د شودو نه خوندوالی په یو نوي انداز سره. Say yes to milk again. Day Fresh. Live real.